الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتہائی قابل قدر
حاضرینو عزتمندو مسلمانانو ورونو په دې دنیا کې دو قسم خلق هغه ژوند تیری یو قسم خلق هغه دي چې دا غي سم مذهب نه دا غي س دین نه هغه الله نه مني رسول نه مني قرآن نه مني یا بل کتاب نه مني دا غي ژوند د هغه د خپل مرزي مطابقي یو قسم هغه خلق دي چې هغه مؤمنان دي مسلمانان دي نو د مؤمنانو او د مسلمانانو ژوند هغه به د خپل مرزي نه دیبا د خپل ژوند د الله د مرزي مطابق تیری چې په کوم کار باندې الله خوشاليږي ماغه بکای چې په کوم باندې الله خپکیږي داغه نه بزان ساتي خبر دادا چې په دې دنیا کې مختلف قسم ناره مختلف قسم आवाजونه په مختلفو شکلونو کې راوچتيږي مختلفه فتنې راوچتيږي کله د شرک په شکل کې کله د بدعات په شکل کې کله د رسم او رواج په شکل کې کله د حقوق النسوان په شکل کې اری او سړی د دین بیخکنی کوي او د دین نقصان کوي د غیر نه خو ګیلا نه د پکار چې یو سړی الله نه مني نو هغه به د الله کتاب سو مني یو انسان رسول نه مني نو داغه سنت او داغه طریقه به سو مني خو کله هغه ناپوهه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي د اسلام داویدار دي نو هغه هم کله د څه خبرې شروع کی چې هغه خبرې د مسلمانانو نه کله وایي میرا جسم میری مرضی ہمارا جسم ہماری مرضی زما جسم او زما بخوخی دا د زنا او د بهایي او اډه کولاویږي یو لار کولاویږي کناری ندی او کزنا ندی دای په د خپل جسم بخپل مرضی او خپل خواخه نه کوي دا आवाज کې یو ناری نه کوي چې زما جسم او زما مرضی ام غلط کدا یو زنانه کوي نو ام غلط مثال په تور باندې موزي او ډیر ګران کار دی کمنګ د خپل جسم د مرضی خیال ساتو نو موز ختم ځکه چې قران کې الله وی انها لکبیرتن یقینا دا خامخا ډیر ګران کار دی خو تب خپل خوخه پرې دی تب خپل مرضی پرې دی کناری نه یو کزنانه تب د الله د پاره پاسيږي د یخ یخنۍ کې باودس کې منځبکه په ګرمۍ کې به پاسيږي خوب به پرې دی د خپل خواهش خلاف بکې اخوا دی خوا چکر او خبره بنه کې قتل بنه کې کله به ودريږي کله بکینی د الله حمد او ثنا بوي دا د خپل مرزي او د مزاج خلاف کار بکې د دین سخ عبادت بیا اگر وجدا چې پېشمنی نواله تر ماخامه پورې با د الله د رضا د پاره نهر نهور اوګه تګه ګرځي خوراک بنه کې اسکاک بنه کې جما بنه کې د ټولو مفتراتو نه بزان ساتي نو چې توې زما جسم او زما مرزي نستا جسم بتا ته داوم وای چې خوراکو کا
ستا جسم بتا تا دام وی چې سکاکو کا ستا جسم بتا تا دام وی چې جماعو کا دل تستارب تا تا وی چې نبا خوراک کے نبا سکاک کے نبا جماع کے ما خام پورے بروجنی سی یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے د ایمان والو پتاس روجے فرض شوی دی کافری کننی سی داغه نه ګیله نشتا چې ته د ایمان داویدارې ته د ایمان چې کم دینو دعوه کې او بیا ته روزه نه نیسي حج وخراشي حج به در باندې فرضي منډه بوي ترړه بوي او سخته به برداشت کې مال بلګي دا مال بم د الله رضا د پاره دارنګي دا بدن بم د الله د رضا د پاره کړي ته مسلمانی ته د یو مذهب خاوند دی ته د یو نظریه خاوند دی نو ته په اس دروغ باندې وای یو د کفارو आवाज دی د بيدینو خلقو आवाज دی اغا دنیا خو حدیث کې راځي الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر دنیا خو د مؤمن د پاره جیل خانه ده مؤمن به پکې د خپل مرزي ژوند نه تیری مومن بدا سے ژوند تیری چې د خپل رب د حکم مطابق د خپل نبی د حکم او د طریقې مطابق کافر کدا خبره کوي نو دی کی زکه چې هغه د پاره خدا مزیدی التبیا مزید نشتا مون خود جنت په تم روان یو مون خوایو چې موږ نه به الله رضا کیږي مون خوایو چې موږ له الله د دې بدلی جنت راکې حوري براکې غلمان براکې نو دا بسنگ ملاویگی خفت الجنت بالمکاره وخفت النار بالشهوات اللہ اکبر رسول اللہ فرمائی چې جنت چې دے دا پا مکاره باندے پٹکڑے شوے دے تکلیف با برداشت کے لوگا با برداشت کے تندہ با برداشت کے سخت با برداشت کے مصیبتون با برداشت کے مشکلات با برداشت کے خپل نفس با دی پریشان کے خپا کے اللہ برزا کے مال با لگے دولت با لگے سمرچ دے تکلیف تیر کا دمر بدرتا اللہ لوی مقام در کئی وخفت النار بالشهوات او پټکړې شوی د اور په خواهشاتو باندې کله چې د نفس د خپل خواهش تابع کانو اور تبا ورځي الله الله مسلمانانو قرآن عظیم کې الله پاک مسلمانانو ته خطاب کوي الله وی وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم د مؤمن سړی د پاره جایز ندی د مؤمن خزی د پاره جایز ندی کله چې الله او د الله رسول دی او کار فیصله وکي چې دایله پکې خپل اختیارات شي خپل کارنا په خلاف د حکم د الله او د الله د رسول کې الله پاک کوئی چې کله الله د یو کار فیصله کړی دا کله د الله رسول د یو کار فیصله کړی مؤمن لا پکې خپل خواخه او خپل اختیار بنای د مؤمن خوخه به اغه چې کما د الله خوخه ده د مؤمن خوخه به اغه چې کما د رسول الله خوخه ده دا به پکې خپل مرزي بیان کوي پوښوي کنه الله الله دا د دین نه خبره خلق دی چې دوی زما جسم او زما مرزي نه د مسلمان आवाज بدانای هغه وای زما جسم او د الله مرزي زما جسم او زما د رب مرزي چې زما رب په کوم شي خوشاليږي عقب کوما رب وای منځو کنو زب منځ کوما رب وای روزو نسنو زب روزه نسم چې رب وای حج در باندې فرض دی حج کوانو زب حج کوم چې رب راته وای زکات ور کنو زب زکات کوم چې زکات ور کوم چې رب راته وای زما د حکم تعمیل دی هغه کار صورت کې دی زب د هغه تعمیل کوما منګ الله خپل خوخه تفریخ نه یونو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
الله اکبر. د مومن سړی د پاره ندی جایز نو د مومن خزې د پاره هم ندی جایز. کله چې الله او د الله رسول د یو کار فیصله وکي چې دای په خپل اختیار او خپل خواخه و چلی دا د مغرب نه تعلیم اب خلق والله که د دین د ټکی نه خبري دای را پاسيږي نو یی دا ظلم دی او دا ناروا دی. الک خوري د الله سکی د الله پیدا کړي الله لوی کړي الله په ملک د الله کې اوسېږي څنګه په خپل خواخه کې ستا دې څه شي دا نفس هم ستانه ده دا نفس تعالی ستا الله در کړي ده. ان لله ما اخذ وله ما اعطى. نبی علیہ السلام خپل لور ته وی تسلی ورکړي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الله اکبر. بچي چې دا بچي در نواغس داوم د الله خپل امانت در نواغس در کړم در له الله فصبر کوا او د ثواب تم کوا تب په دې صبر کې دستانو دا خود الله ٹک تک کنا گورا توجہ کوام داستا جسم تالستا اللہ پاک در کڑے دے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اے انسانا سوک دے چتے پخپل عزت من رب باندے دوکا کڑے داغنے بلخواوالا والے اللہ اللہ داغنے نا پرمانو باغی کڑے آغا اللہ خلقا کا چتے پیدا کڑے فسواکا ستا بدنی جوڑ کڑے دے فعدلکا نقد و قامت دل برابر کڑے دے فی ای صورت ما شاء رکبک پکم شکل کی چی دا اللہ خوخوانو تے جوڑ کڑے واشوی کنه ته په یو ډیر خسته شکل کې جوړ کړي. اے انسان کم شه دې چې ته دوکه کړو د خپل رب نه بل خواړه ستا جسم چرته دے دا خود الله جسم تعالی الله پاک پیدا کړي نه د الله اختیار کې دے. ګوره چې کله غموشي صبر بکے کنا اللہ پاک کوئی دنیکانو خلقو د صبرنا کو دعا صدا الذین اذا اصابتهم مصیبہ ہے توجہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. داغ خلق دی چی کل دیتا مصیبت رسیگی دی سوئی انا للہ دا سے پخلی دا خلق کوئی پوئیگی پینا انا للہ منگ ٹول دا چایو وایا دا چایو پا زور ہوئے انا للہ منگ ٹول دا چایو صرف و صرف دیو اللہ یو منگ دا اللہ یو وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون او منگ بدے اللہ تب بیا واپس کیگو دا نفس منگ ندے دا دا اللہ زکا منگ پخپل وایو چے انا للہ منگ دا چایو منگ صرف دیو اللہ یو. گورا کچرت دا زمان خپل مرضی وا خپل خواخوانو دا چا مرگ خوخیگی سوکم نوی چیز دے مرشما اللہ پاک منگا مڑکی نو نعوذ باللہ لوی ظلم خوب یادا دے چا اللہ منگا ولی وجنی زمانگا نفس کے دا اللہ کار سدے دے پوئے گی کنا زمانگ پر نفس کے بیاد اللہ کار سدے خدا نفس زمانگا نو در کڑے ملاو وام غستا اللہ گورا چکل ستار اور یو سڑے مڑکی ستا خور یو سڑے مڑکی ستا بچے یو سڑے مڑکی نو آغا ستا دشمنی آغا اللہ چستا پلارے وجلے دے آغا اللہ چستا مورے وجلے وا ستا نیاونی کئی وجلی دی
تننم دا هغه تعریفونه کې تننم دا هغه صفاتونه کې تننم هغه ته سجدې لګې ولی چې ستا پکې سړي پلار ستاو خو پیدا کړي هغه مور ستاوا خو پیدا کړي هغه نیاو نکستاو خو پیدا کړي هغه رونا خو اندستاو خو پیدا کړي هغه نو ان لله ٹھیک شو مسئلہ انا للہ منگا ٹول دا اللہ یو و انا الیہ راجعون منگ با ٹول دے اللہ تا واپس کیگو منگ سے اختیار دے دا خدا خلق دا دن ندی خبر کل یو قسم طریقے بانے خلق گمراہ کی کل بلا طریقہ بانے وہ سیدھا یو طریقہ دا گمراہ کول راویستا چراش دا خضو ذہن کی داو آچوا چتا اللہ پیدا کرے پخپلا خوا خوالے جنت تیرے چتبا دے مولا دا مسئلے منے تبا دا پلار منے تبا دا مور منے تبا گینی دا خاون منے نا تم دا اللہ یو مخلوقی تبا پخپلا خوا خوا جن تیرے سړی له د اجازت نشته نو خزل به د اجازت د کم ځای نه ملاو شي الله الله زما په ذهن کې چرته په اسلام کې ما داسې نه دی لیدلی چې خزه د بار راوزی اغه دي چې دنه په بازارونو کې ګرځي اغه دي جلسې کوي اغه دي جلوسونه کوي پرده دي بالکل نه بی پرده کې دراوزی چډی دی چولی نیمه نیمه بربندي او دا وي چې موږ خپل حق راکې حق خدا د خپل اعلان نکا تعالی چې کوم حق الله درکړ وغه سره کا الله الله یو کور ته دا د خزو اکثر نظریه ګډوډای کنه یو کور ته دا زنانه لاړي او دی ګرځي دا بيدینه خلق په مختلفو طریقو باندې د دې مسلمانانو نورو دا دین خرابای ختمي کله وې دې ته د پخلی چل خایو کله وې دې ته چې دینو د صفای چل خای چې صفای بد سې کوي کله وې د بچو د تربیت چل ورته خایو په دې طریقو باندې د خلکو عقیده او نظریه خراب کړي حیا د خلکو نه بوتله یو کور ته تلې وي نو هغه کور کې غوا ولاړه و نو هغه زنانه ته وای چې دا ستاسو غوا ده ویاو وای دې په خبر لیدلې ده وینا پینډې لیدلې ده وینا کراچۍ لیدلې ده نه دغه پلانې سټیډیم لیدلې ده نه پلانې لیدلې ده نه دا د کور نه بار چرته وته ده وینا دا خو موږ بار نه وباسو نو ویتا دا زینو لیدلې دي نو وینا نو ویتا د غوا کې فرق څه دی خو یو غوا ته یو غوا دا د ګوره تم خاون راوستي او په دې کور کې دنه تړلې بار دې نه پریدي چې وګرځي او بار دنیا وویني او دا غوام مالک راوسته دا او دلته تړلې دا بس خوراک اسکاک ور کین نو خوراک تم کې او دام کې اسکاک تم کې او دام کې نو یو غوا ته یو غوا دا خو هغه د غرونو خزه وډیره خيار وا هغه ورته وي خوري ما او د غوا کې ډیر فرق دی زه انسان یم او دا حیوان دی خود تا او په د غوا کې فرق نشته وی ولی وی نه زما د غوا خاون معلوم دی او نستا خاون معلوم دی پوښ کنه دا پته نه لګي چې بچي د چا نه راړو ستاوم دا پته نه هغه ودا خود ظالم دور دا په مخه ته لاړ په دې طریقه باندې خلک گمراه کوي ورونه یاد ساتي موږ مسلمانان یو موږ د یو رب خبره به منو داغه د حکم د لاندې بجون تیرو د نبی د طریقې د لاندې بجون تیرو الله خپل نبی مخاطب کوي چې ستاسو د ژوند مقصد بسې ټول مؤمنانو ته دا اعلان دی یا ایها النبی الله اکبر نا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الله اکبر قل ان صلاتي و اے نبی یقینا زما عبادت بدنی ونسکی او زما قربانی ومحیایا او زما جوان ومماتی او زما مرگ چا د پاره وای لله رب العالمین دا بټول د الله در پاره چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو ده زمنګ د ژوند مقصد بد الله رضای مرګ هم پدی ژوند هم پدی د عبادتونو مقصد هم د الله رضای خپل مرزي بنئ
الله وی د مؤمن شان دا نه دینو فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الله وی نه د داسې کار زما د ستا پر رب قسمی چې دا خلق مؤمنان نشي کېدی مؤمنان نه دي حتی یحکموک تر دې چې دوی فیصله کوونکي وګرځي تعالی را فیما شجر بینهم پای کې چې کوم اختلافات د دوی په منځ کې راغلي دي الله به مؤمنان کیږي چې دوی ستا په قانون فیصله وکړي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا محسوس نکی په خپل زړونو کې تنګي د هغې نه چې کومه باندې تا فیصله کړې ده چې ته کومه فیصله وکړې چې په هغې بیا تنګ هم نه ویسلموا تسلیما او غاړه کیږي په غاړه کې خودو سره درې شرطونه د ایمان یو چې فیصله به په رسول الله کوي دغه په شریعت دویم په هغې به رضایي دریم هغې ته به غاړه ږدي بیا غاړه کې خودل چې دا درې پکې نه مؤمن نه دی نو چې الله ورته وایي پرده وکړه د وی نه کوم مؤمنه ده څنګه به مؤمنه شي الله ورته وایي دا کار مه کوه د وی زه به کوم نا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت چې بیا په هغې تنګ نه او چې وای دا فیصله د ظلم د نو هغه به د کوم ځای نه مؤمن شي الله دې موږ د قرآن او د سنت تابع کړي زموږ جسم او زموږ د رب مرضي وایه زموږ جسم او مرضي به د چای مرضي به صرف د یو الله د الله د مرضی مطابق ژوند تیر کا نو الله به تا رضا کی او که چرته د خپل مرضی مطابق ژوند تیر کا نو الله وای بس تا ځان خوشاله کړی دی اوس به ز پوه شو ته پوه شو اوس به سره ز ګورم پوه شوې که نه د مؤمن د ژوند مقصد به د الله رضا الله دې موږ نه رضا شي او د الله د حکم تعمیل د دې دپاره موږ الله پیدا کړي پوه شوې خپل مرضی باندې خو چې ژوند تیری یا به کافر یا به حیواني مسلمان چې یو لیونی نه روغي نه خپل مرضی باندې ژوند نه تیری الله رب العزت دې موږ د شریعت تابع کی ما چې کوم حدیث ویل رسول الله فرمایي هغه وخت پورې یو سړی په تاسو کې مؤمن نشي کېدی کامل ایمان والا او یا بل رچ مفتی حبیب الله صاحب راغله او داغه معنا چې یو سړی د دې مستحق نه دی لایق نه دی چې ځان ته مؤمن وي تر سوچ دا غټول خواهشات رسول الله وي د هغه دین نه تابع شوی کوم چې ما راوړی دی ته په کوم خپل ځان ته مؤمن وي چې ته د خپل خواهش پسې رواني ته په کوم خپل باندې ځان ته مؤمن وای چې ته په خپل خواهش پسې رواني الله دې موږ صحیح مؤمنان جوړ کړي او الله دې موږ د قرآن سنت تابع کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.